د عمران خان د رضا کولو کوششونه یو ځل بیا شروع شوي دي. عمران خان سره به راتلونکي ټایم کې یو ډیر اهم ملاقات کیږي. دا ملاقات په عمران خان سره چودري نثار کوي په جیل کې. د ملاقات په څه مقصد د پاره کیږي؟ د ملاقات کې بس خبرې کی په دې باندې هم تفصیلا خبره کو. بل آیا واقعي پی ډی آی کې اتفاق راغلو، خپل اختلافات ختم کړل؟ پی ډی آی پرون یو مشترکه پریس کانفرنس کړی دی، پارلماني پارټي اجلاس هم شوی دی چې په دغه اجلاس کې څه خبرې شوې دي په هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. غټه تبدیلی دا راغلی ده چې د پی ټی آی کم پریس کانفرنس نو هغه ټولو چینلو لایو چلولې دي. دا غي څه وجه په دې باندې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. بل د پی ټی آی یو ډیر سرګرم کارکون هغه له هم رهایی ملو شوې ده. دا ټول تفصيلات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. عمران خان سره یو ډیر اهم شخصیت یعنی چودري نثار ملاقات امکان دی. په میډیا دا خبره ډیره زیاته وایرل ده چې د چودري نثار به عمران خان سره ملاقات کیږي، خو چون کې دې خبره کې لا هیڅ قسم ریالټي نشته. دا خبر لا تصدیق شوی نه دی، خو ویل کېږي دا چې راتلونکي ورځو کې به عمران خان سره چودري نثار ملاقات کوي. چودري نثار که چېرې تاسو نه پیژنئ، اصل کې دا مسلم لیگ نون سړی دی. مسلم لیگ نون سره چونکې اوس وران شوی دی، خو دوه درې کاله شو چې د مسلم لیگ نون نه بایکاټ کړی، چونکې دا مسلم لیگ نون یو ډېر اهم شخصیت جی. خو یو سور ود مخکې د شهباز شریف سره ملاقات کړی دی، خپل زوړ بوس سره. شهباز شریف د مسلم لیگ نون مشر دی او دا کم چې چودري نثار دی دا هم مسلم لیگ نون سره پارټي سره د تعلق لرلو. نو د شهباز شریف سره ملاقات شوی دی چې شهباز شریف د چودري نثار رضا کولو کوشش کړی دی. چودري نثار ته دوباره د پارټي آفر کړی دی چې دوباره پارټي کې شامل شي، خو چودري نثار ورته ویلي دي چې دې حواله سره به خپل ملګرو سره سلام مشوره کوم. اوس دا خبره هم ډیره زیاته وایرل چې چودري نثار عمران خان سره ملاقات پکېږي او ډېر خلک وایي چې کېدای شي دې ملاقات کې چودري نثار د شهباز شریف او د اسټابلیشمنت پیغام عمران خان ته وړي. لکه عمران خان سره یو اهم پیغام شریکي چودري نثار د شهباز شریف او د اسټابلیشمنت. نو دا براتونکي ټایم کې پته لګي دا ملاقات کیږي نه کیږي. سب اپډیټس راځي په هغه باندې بیا ډیټیل سره خبره کوو. خو فل حال دا اپډیټس چې د شهباز د چودري نثار عمران خان سره ملاقات راتلونکي ورځو کې پوسیبل دی. بل د پی ټی آی یو ډیره سرګرمه کارکونه سنم جاوید چې کوم داغه ته هم رهایی ملو شوې ده چې دا درې څلورو میاشتو داسې په جیل کې و او جیل نه رها کېدو سره ډایرکټ د مریم نواز خلاف خبرې هم کړې دي. مریم نواز خلاف چې کوم بیان جاری کړی دی غدار چې مریم نواز اسټابلیشمنت را مخکې کړی ده، چونکې دې سره داسې دغه نشته دی، دې سره داسې اختیارات نشته، خو بیا هم دا اسټابلیشمنت را مخکې کړی ده. دا سنم جاوید د مریم نواز حواله سره دا پیغام جاری کړو جی. بل پی ټی آی متحد شوی دا پی ټی آی پارټي چې کوم د لیډرشپ خپلو کې اختلافات ختم شوي، چونکې د پی ټی آی لیډرشپ د یو بل خلاف هم ډیر زیات یو بل خلاف بیانات په هم راتلل. نو پی ټی آی لیډرشپ پرون اسلام آباد کې پارلماني اجلاس کړی دی چې په هغه کې صوبایي ممبر سینیټرز څومره هم اهم شخصیت دي، اهم لیډرشپ دی، نو هغه په دې کې ناسته کړې ده او په دې کې دا وعده کړی ده چې موږ به متحد اوسو او په یو بل باندې به آینده وخت کې تنقید نه کوو. بل پی ټی آی لیډرشپ یو مشترکه پریس کانفرنس هم کړی دی چې په دې پریس کانفرنس کې د ټولو صوبو قیادت موجود و چې بیرسټر ګوهر په دې پریس کانفرنس کې دا خبرې کړې دي. بیرسټر ګوهر ویلي دي چې موږ ټول مخالفینو ته دا پیغام ورکو چې موږ اوس په اتحاد کیو، موږ اوس په اتفاق کیو او موږ خپل مقصد د پاره کلک ولاړ یو. موږ د اجلاس کې یو تحریک دی او موږ دا اجلاس چې کوم دی د عمران خان رهایی د پاره موږ اوس را یو ځای کیږو، یو تحریک په چلو جی او مخصوص نشستونو باندې هم موږ یو پلان جوړ کړی دی. بیرسټر ګوهر مزید ویلي دي چې موږ د عمران خان پورټونو باندې راغلی یو، زموږ هر څه د عمران خان د پاره دي. راتلونکي وخت کې به هم متحد اوسو او موږ کې اتحاد اوس شته دی، موږ کې اتفاق شته دی او موږ یو سیاسي پارټي ته او بل د پی ټی آی حواله سره دا خبره هم ډیره زیات وایرل و چې کېدای شي د پی ټی آی کوم حکومت ته پکې پی کې دغه حکومت تلار چې د نور پارټیانې د پی ټی آی خلاف عدم اعتماد راوړي. د پی ټی آی خلاف دا خبره ډیره زیاته وایرل و چې پی ټی آی نورو پارټو ته ویلي دي چې تاسو زموږ خلاف عدم اعتماد مکوئ. نو بیرسټر ګوهر دا خبره کلیر کړي چې موږ یو پارټي ته نه دی ویلي چې تاسو زموږ خلاف عدم اعتماد مکوئ، چې څه کوي هغه د هغه خپل مرزي ده، موږ چاله مینت زاري نه دی کړی جی. نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو دی حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي وکړئ.